استغفار پکې ډیر زیات وایو. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا د مغفرت عشره ده. ډیر استغفار پکې کوو د الله نه د بخنې دعاګانې غواړو. یا واسع الفضل اغفر لی، اے د لوی فضل د فراخ فضل خاوند اغفر لی، ما ته بخنه وکړي. یا واسع الفضل اغفر لی. دعاګانې پکې غواړو. ډیره قیمتي میاشت، ډیر خصوصیات دي چې هغه د دې میاشتې سره تړلي دي او هغه بیا بله میاشت کې نه. حدیث مبارک کې راځي چې کله روجهدار سړی اوده شي، روجهدار دے او د روجې په حالت کې دی اوده دی. احادیث مبارکو کې راځي د روجهدار خوب چې دی عبادتون، دا عبادت دی. د روجهدار خوب په عبادت کې شماری کی. اوده دی او عمل نامه کې عبادت لیکل شي ځکه دی روجهدار دی. اگر که اوده دی خو د الله په یو حکم وسم عمل کوي چې هغه روجه ده. د خوب په ټیم کې هم د سړي روجه وي، نو اوده دی خو د الله په یو حکم عمل کوي چې هغه روجه ده، نو خوب هم الله ته په عبادت شماري. او چې کله روجهدار غلی ناسي، غلی ناسته چوپ ناسته، نو د روجهدار چپ ناسته چې د سبحان الله دی. په عمل نامه کې سبحان الله لیکل شي چې ادی نو عبادت لیکل شي، او چې چوپ ناسی نو سبحان الله. دومره پورې د روجي فضیلت دی. چوپ ناستم سبحان الله د اود کېدلی هم عبادت دی. نو چې سړی ویښ یو عبادت کوي چې څومره اجر به الله ورکړي. نو ډیره قیمتي او مبارکه میاشت. پېشمنۍ چې مونږ او تاسو کوو، مونږ خو پېشمنۍ کوو د روجې دپاره چې د ورځې بیا موړې او د ماښامه پورې د خوراک ضرورت نه راځي. چې کله مونږ پېشمنۍ له پاسو پېشمنۍ شروع کړو، حدیث مبارک ته ان الله و ملائکته یصلون علی المتصحرین. الله تبارک و تعالی او د الله ملائک په پېشمنۍ کوونکو باندې رحمتونه رالیږي. ته پېشمنۍ کوه او ملائک در باندې رحمتونه رالیږي. د الله د طرف نه پتا رحمتونه راوریږي چې کله پېشمنۍ له پاسېدلې. حدیث مبارک کې راځي پېشمنۍ کوئ د دې ډیر برکتي. نبی علیہ السلام وفرمایل تصحروا، پېشمنۍ کوئ فإن فی السحور برکه، بېشکه دې پېشمنۍ کې ډیر برکت دی. پېشمنۍ کوئ. بعض خلق ماسخوتن اوده کیږي او نیت د روجیو کې وي پېشمنۍ ته ضرورت نشته، نه دی کې ډیر برکت.